أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون صدقت يا رب العالمين. د سورت په ابتدا کې د منکرین قیامت ذکر اوس د الله رب العزت په ذات باندې څه دلایل دي. الله فرمای والسماء یقینا اسمان بینها من جوړ کړی دی دې لره. الله رب العزت فرمای موږ اسمان لره جوړ کړی دی بی ایدین په خپل لاسونو باندې و انا لموسعون یقینا من قدرت والایو. نو الله رب العزت فرمای د الله رب العزت په وحدانیت باندې او په توحید باندې مخکې تیر شوی دی کنه چې په اسمانونو کې د الله رب العزت نشانی دي د توحید وغیرہ او فی الارض او پزمکه کې دی آیات للموقنین. خدا هغه چا د پاره نه خېدي چې کم یقین کوون کې دي چې څوک د الله رب العزت په ذات باندې یقین کوي نو دا نه خې د هغه د پاره دی. وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد. نو دغه الله رب العزت چې دی هغه څه شي دی هغه دغه اسمان لره پیدا کړی دی وی جوړ کړی مې دی. والسما بنیناها بأیدین بخپل لاس سره. نو ایدین نه یا مراد د قوت واخلا او که چرته تلاس والی نو کما یلیق بشانه لکه څنګه چې د الله رب العزت د شان سره مناسب وي. مخکم راضی کنه الله فرمای بل یداه مبسوطتان بلکې د الله رب العزت دواړه داسونه داسې شي دي کوشاده دي. دکه شانور راضی خو موږ به وایو لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. داغه بشان بل مثله نشتا. دغه واحد لا شریک ذات دی په صفاتو کې هم او په ذات کې هم. په ذات کې هم څوک شریک نشتا او په صفاتو کې هم څوک شریک نشتا. دا څوک دی؟ یو الله دی. څوک دی؟ یو الله دی. والسماء یقینا اسمان لرا بنیناها من جوړ کړی دی لرا بأیدین په خپل قدرت سره. و انا یقینا لموسعون منګه د قدرت لرو من قدرت لرو. والارض یقینا زمکا فرشناها من خورا کړی د دې لرا د ازمکا مو خورا کړی دا. فنعم الماهدون بس سخو خورون کیو سخو خورون کیو. آنن سبا مثال بتاور چې او کس خو خبرو کی نو لې الګ سبحان الله وایا الګ بلانکی وایا نو الله رب العزت په خپل فرمای فنعم الماهدون من سخو خورون کیو منګه سخو خورون کیو. بیا الله فرمای ومن کل شیء او د هر یو چیز نه خلقنا من پیدا کړی دي زوجین جوړې جوړې. نو الګ د هر چیز نام جوړې پیدا کړی دي. الله رب العزت هغه فرمایلی او اوس په ستا ساينسي تحقیقات هم وایي چې هر چیز کې جوړې جوړې دي. حتی چې ته بجلی ولې نه جوړوي پاره کې چې منفي او مثبت راو نه باسي نو بجلی دې نه جوړيږي. نو د دې وجه الله رب العزت فرمایي ومن کل شیء او د هر یو چیز نه یعنی په هر چیز کې من خلقنا پیدا کړی دي منګه زوجین جوړې لعلکم تذکرون خایږي چې تاسو نصیحت قبول کې. نو چې په دنیا کې د هر یو چیز جوړه شته نر او ماده شته شپه او ورځ شته نو دکه شان د دې دنیا بس جوړه نه وي د دنیا هم جوړه شته چې هغه څه شی دی آخرت دی. نو هغې لره تیارې پکار دی. الله دې توفیق راکړي. ومن کل شیء یقینا د هر یو چیز نه خلقنا من پیدا کړی دي زوجین جوړې لعلکم تذکرون خایږي چې تاسو نصیحت قبول کې. ففرون بس منډه وه الی الله چاہتا اللہ رب العزت تعالی آواز واسه ففرون بس منڈے واہے الاللہ چاہ طرف تا اللہ رب العزت طرف تا. انی یقیناً نو تاسو منڈے واہے دا چاہ طرف تا دا اللہ رب العزت طرف تا. ففروا الاللہ
انی لکم نو بشک زه چې یم ستاسو دپاره وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی یقینا زه یم ستاسو دپاره منه د الله د جانب نه نذیر ویر ورکوونکي مبین ښکاره. نو دا پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی زیرم درکوي که د سړي زوی شوي او که سم نشي نو بیا د الله څه درکوي بیا د الله ویره درکوي ښه. او دا به د هر داعي کار وي چې دی به خلکو له دعوت ورکوي د څه شي هلکه کلمه ووایه هلکه مونځ وکړه هلکه سمه لار خپل کا. نو دا انعامات به درته میلاویږي. او چې نه یې منې د خدای طرف ته نه راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته نه راځي سمې طرف ته نه راځي نو بیا به دا نقصانات نو ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. بل بنیادی خبره صدا ولا تجعلوا او تاسو مګرځوي مع الله سره د الله رب العزت الهن کارساز آخر بل د الله رب العزت سره معبود مګرځوي بل معبود مگر وایا خالق او مالک او رازق څوک دی یو الله. کدا ټول دنیا راجم شو تا بی عزت کول غواړي خو تا چې الله در سره مل وینو تا نشي بی عزت کول تا نشي بی عزت کول. او کدا ټول دنیا تعالی عزت درکې او یو الله د عزت نه درکې نو ته عزت من کې دی نشي چې الله در سره مل نوی رحمانا کله کر در سره وی یک تنهای نو په خپل مقام باندې مضبوط اوسېږه په اسلام باندې مضبوط اوسېږه. دغه کلمه د لا اله الا الله دی چې ویلې ده په دې باندې بس مضبوط اوسېږه. دې کې عزت دی دې کې احترام دی دې کې اوچتوالی دی. لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم که خزان را باندې راشي که بهار په هر حالت کې په دغه یو کلمه باندې په دغه اسلام باندې مضبوط اوسېږه. الله دې توفیق راکړي. نو د دې وجې وایي ولا تجعلوا تاسو مګرځوئ مع الله سره د الله رب العزت الهن آخر بل خدای لره بل الله بل اله بل معبود. دا مه وایه چې بس پتا به شي او په خدای به شي نه پتا په خدای به ودی شي. الله رب العزت به کوي او که بنده له توفیق ورکړي نو دی به وکړي. دا الله سره په صفاتو کې څوک شریک مګرځوه. دا مه وایه چې پلانکي وکړو خدای وکړو پلانکي او خدای خو بنده به سي او کار به سي. الله رب العزت کو او پلانکی له دا توفیق ورکو. بعضی بزرگانو به تاسو ته پته را چې دا یو کار به وشو کړه شکریا به ادا کول نو د الله شکر به ادا کو. هغه ټیم به د هغه بندم شکر نه ادا کو بیا به رستو راغی هغه ته به چې تارا سرخی ګړه وکړه نو استاد شکر گزار یم. نو هغه ولوي بھائی دا تا شیخ فرید الدین رحمه الله نقل کړی دی بھائی دا تا چې دی وختي به شکر ادا کړو چې لا بیا راتلی وای ما دا نه غوښتل چې د الله شکر سره د بنده شکر شامل شي اگر چې بنا نه ده خو لیکن اختیار پکار دی. عقیده به مضبوطه ساتي پای کې لاندې باندې و نه چلیږي. ښا انی لکم یقینا زستاسو د پاره منه د الله د جانب نه نذیر ویر ورکوونکی مبین ښکاریم. کذالک هم دکشان ما ات الذین نو ما نافیه د نو راغلی هغه کسانو ته من قبلهم چړوان دي د دیونو من رسول س پیغمبر الا قالوا مگر غي ویلو ساحر دا خو ساحر دی جادوگر دی او مجنون یا لیونی دی. خبره دا غي ونه وځکه چې دا خبره ټیک نه وکنه په یو خبره اتفاق نو وی به یا نو مخکم دا اوسنه کیسه نه ده. دا خلک چې کوي کافران رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې لګیا دي چې دا خو لیونی دی دا خو ساحر دی د خو ځان له کار کتلی دی. نو په یو موقع باندې راغونډ شو عقبه بن ابي معیط وغیره رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی یو کافر ورته وی داغه د خاندان او د لوریانو حسن په عربو کې مشهور ورلوی کته دا غواړي د دینه د غرض دی چې ما زنیکا وکما نو زبد الله خپل لور در کم چې داغي حسن په د ټول عربو کې مشهور دی. دا ځواني ده. بل ورلوی زبد الله دومره مال در کم چې ستا و پښتو پورې بداغه بس کافی وي دونه مال بدر کم خو ته د کلمې نه وړه د لا اله الا الله دعوت مور کوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا فرمایي چې نا ډیره کمزور خبرم ده دا د الله د جانبه پروګرام دی دا الهی پروګرام دی کې اخوا دی خوا
نه چلیږي. نو د دې وجه ښه ته به په حق باندې ګوره ویلې به مې فضایل اعمال کې که نه والله وایي کلمه ووایه بیا په دې باندې د الله توحید ومنه بیا په دې باندې کلک اوسېږه اگر که ته ټوکړې ټوکړې ولې نه شي. نو د دې وجه وایي لکه شان نور پیغمبران راغلي دا په معاشره کې اوس به هم تا ته خلک راځي تا ته وایي چې مړه تا اوسه پورې د سکول تا اوس علم شروع کړو اوسه پورې د سکول اوس به ګیله تبلیغونه کې اوسه پورې د سکول اوس دې غټې تصویر راواشتې لا ذکرونه کې نه په دې هر څه به خپې تېرې او دا به وې چې په دې سنتو باندې په دې پټکي باندې په دې جامه باندې په دې ذکر اسکار باندې په دې شعبو باندې حتی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا اعتراضات مخکې راغلي دي خو زه د چا د اعتراض د وجې سنت ولې پرېږدم. سبا به خلک وایي چې ستا اسلام داسې نو زه به ورپسې اسلام پرېږدم. دا څه خبره ده؟ سبا ما د یو کس وایي چې ته خو مړه په قرآن ده ته اوس دې قرآن راوړې زه به قرآن پرېږدم. سبا ما د یو کس وایي چې ګیره زه به ګیره پرېږدم. نه د چا د اعتراض د وجې به اسلام نه پرېږدو. چې کوم نیک کار دی هغه به راټینګ ساتو او چې کوم راکې نیکي نشته کوشش به کوو چې هغه هم راکې څه شي شامله شي هغه هم شروع کړو. الله دې توفیق راکړي. الله فرمایي همدکه شان نو راغلي روان دي د دې نه پیغمبران الا قالو مگر ویلي دي د خلکو به کافرانو ویل ساحر لیونی دی او مجنون یا څه ساحر دی او مجنون یا څه شی دی لیونی دی. اتواسو به الله رب العزت فرمای اتواسو به آیا دا خلک یو بل ته وصیت کوي د دې خبرې آیا دا خلک یو بل ته وصیت کوي د دې خبرې بل هم نه داسې نه ده دا داسې کسان دي بل هم بلکې دي قوم طاغون قوم سرکشه دی. الله هم دې بچ کی. الله فرمای فتولى عنهم نو بس دی اعراض وکړو بس دی څه وکړو فتولى بس ته اعراض وکړه عنهم د دیونه ته اعراض وکړه د دیونه چې بس دی خبره نه مانی ته دعوت ورکوه. فما انت بملوم نو الله رب العزت فرمای پس نشته دی پتا باندې سملامت پتا باندې سملامتیا نشته بس ته دی در دعوت ورکا ته ورته خبرو کا یا ځان ملامت کوه د سره پتا رسول د حق دی او هدایت ورکول دا د چا کار دی دا د الله رب العزت کار دی. نو اتواسو به بلهم قوم طاغون آیا دا سرکشه آیا دا خلک یو بل په دې خبره دعوت ورکوي چې دا غلطه خبره راټینګه کې دا او کې دا نه بلکې دا قوم سرکشه دي. فتولى عنهم فما انت بملوم اوړه د دینه سړیا د دینه اوړه ته چې دې ملامت نه پتا سم ملامتیا نشته دونه خبره یاد ساته. وذکر او نصیحت کوا فإن الذکر یقینا دا نصیحت چې دین وذکر بیا بیا نصیحت کوا بار بار دعوت ور کوا بار بار عقیده توحید بیانوا بار بار کلمه لا اله الا الله وایا بار بار ورته بیانات کوا. نو چې بار بار ورته دا بیانات کې نو که په کافر اثر نه کنو مذاکره ده کنه فإن الذکر تنفع المؤمنین یقینا دا بار بار بیان چې دی دا فائدہ ورکوي چاله را مؤمن مسلمان لره په د باندې دا بد نه لګي دی په خوشحالي کې دل را پیدا ورکوي کنه. الله دې توفیق راکړي. وذکر او بار بار بیان کوا فإن الذکر یقینا دا نصیحت چې دا بار بار بیان اول چې دی تنفع المؤمنین فائدہ ورکوي چاله را مؤمن مسلمان لرا. وما خلقت الجن الله رب العزت فرمایي موږ نه دي پیدا کړی دا جنات لرا والانس او انسانان لرا الا ليعبدون مگر د څه لپاره مگر د خپل د دعوت د توحید لپاره عبادت د الله رب العزت توحید. الله رب العزت فرمایي چې ما دا بندګان نه دي پیدا کړی مگر د دې لپاره چې زما د توحید دعوت ورکوي. وما خلقت الجن او موږ نه دي پیدا کړی جنات او انسانان الا ليعبدون مگر د دې لپاره چې دي سوکي بندگی د الله رب العزت کی عبادت د الله کی. نو دا ما بار بار ویلي قاری طیب رحمه الله فرمایي چې د عبادت مفهوم وسیع دی په هر کار کې چې لګیای نو الله خالق مالک رازق منا د الله بندگی کوا دغه ستاره لپاره څه ګرځي عبادت ګرځي. الله رب العزت تر الله توفیق راکړي.
نو د دې وجه الله فرمایي او نه دې پیدا کړی الله جنات او انسانانو لره مگر د خپل عبادت لپاره. بیا فرمایي ما اريد منهم ز اراده نه لرم د دیونه من رزق د رزق ما د دینه څه د رزق مطالبه نه کړی دا ورته نه يم چې مال رزق راکا یا پلان کې ورکا دل ورکا و ما اريد ز اراده نه لرم ايو طعمون چې هغه ما باندې خوراکو کی مال را خوراک راکی په ما باندې خوراکو کی دا سه اراده مې مو نشتا. ما اوریدو ز اراده نه لرم منهم د دیونا الله رب العزت فرمای ما اوریدو منهم من رزق ز اراده نه لرم د دیونه د رزق و ما اوریدو ز اراده نه لرم ايو طعمون د دیونه څه چې دی ما ته خوراک په ما خوراک خوروي د دې اراده نه لرم. بیا الله رب العزت فرمای ان الله یقینا چې زم په خوراک نه کوم دین په ما باندې خوراک نه کوي ما ته دا مطالبه نه کړی چې د په بلانکی کې دا دستا دا ذمہواری ده چې د رزق ستا په ذمہ ده زبې نه ورکوم دا سم نه دی ویلي نو چې دا مم نه دی ویلي بیا کیسه څه ده نو الله فرمای ان الله یقینا الله رب العزت هو الرزاق دغه الله تعالی رزق ورکوونکی دی. نو رازق څوک دی؟ یو الله. رازق څوک دی؟ یو الله. نو الکه مسله دا وروته چې اوس ته به چې نو چې الله رب العزت فرمای چې ما صرف عبادت لا پیدا کړی نو مطلب دا چې رزق مګټه کنه رزق مګټه نه الله دا نه دی ویلي. الله وی مقصد رزق م جوړاوه مقصد رزق م جوړاوه مقصد څه وګڼه دین وګڼه مقصد څه وګڼه د الله عبادت وګڼه مقصد څه وګڼه د دین کار وګڼه مقصد څه وګڼه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او احادیث وګڼه او د غنور چې دی دا ستاسو ضرورت دی به تور ضرورت استعمالوه به تور ضرورت ګټه به تور ضرورت راخله خو موږ څه کوو موږ چې دی ضرورت مقصد ګڼلی دی او مقصد هم چې دی نو هغه ضروریاتو ته ورویشتې دی چېرته لاندې نو نه داسې نه ده. الله رب العزت فرمایي چې رزق زه در کوم او چې زه در باندې رزق بند کم نو دا ټوله زمانه دې راغونډه شي ستا سره به رزق وي مال به وي جیداد به وي زامن به وي ښځه به وي هر څه به وي خو ستا خوله به هم په رزق باندې خوځي نه هر څه به درته پراته وي خوله به دې راکېده نه کوي حرکت به د سره نه کوي رزق به موجود وي او چې زه در باندې بند کم نو ستا به ګاډي وي هر څه به وي خو ته به پکې ګرځېدی نه شي نو ستا به مال وي خو ته به یې لیدی نه شي نو د دې وجې الله رب العزت فرمایي ان الله یقینا دغه الله تعالی هو الرزاق دغه الله تعالی رازق دی رزق ورکوونکی دی ذوالقوت خاوند قوت دی المتین مضبوط نو مضبوط قوت والا دی څوک یو الله. فان للذین یقینا دغه کسانو دپاره ظلمو چې شرک یې کړی دی ذنوبا د دې دپاره څه شي دی ذنوب گناه ده مثل ذنوب یا صاحب په مثل د گناهونو د اصحابو د دیو یا ذنوب چې دا په معنا د واخله د بوکه چې ده نو دا چې کله اوبو ته ورولي نو چې تشی د پاسه چې دی نو ګرځي راګرځي او چې کله دا ډکه شي نو دا ویښته ځي. نو الله رب العزت فرمایي د دې دپاره همداسې بوکه ده ګویا څنګه چې د دې هغه تېرو ملګرو دپاره وه د ګناهونو یې دونه ډکه کړې ده چې په لاندې باندې ځي. نو الله رب العزت دې موږ بچ کړي. الله رب العزت فرمایي فإن للذین نو بشک دها کسانو د پارا ظلمو چې ظلم یې کړی دی شرک یې کړی دی ذنوبن دا څه شي نو ما درته یا ته ډول واخله مثال دغه دی مثل ذنوب اصحاب په مثل لس شي د ډول د هغه ملګرو د دیو د بوکی د هغه ملګرو د دیو فلا یستعجلون بس دې جلدی نه کوي په عذاب وستو کې عذاب دې په جلدی نه غواړي چې خدای پاک زره راته نتیجه مرتب کا فویل نو بس هلاکت للذین ها کسانو لرا کفرو چې کافران دي من یومهم الذی د هغه ورځنا د هغه ورځنا یوعدون چې دې سره وعده کړی دا وعده کړی شوی دا. الله رب العزت فرمایي چې د دیو د پاره هو د دی هغه ګناهونه دومره ډیر شوی دي چې دی وډوبوي خو بس هلاکت د هغه کسانو لرا فویل بس هلاکت هغه کسان لرا چې ناشکر دي انکاریان دي من یومهم الذی د هغه ورځنا یوعدون د کومې ورځې چې ورسره وعده کړی شوې ده. نو یقینا الله رب العزت موږ دغه سختۍ نه بچ کړي. دغه سخته ورځ ده د هغې دپاره تیارې دي او د هغې دپاره خدای دا بهترینه میاشت را نصیب کړې ده چې په دې کې لږ لږ کار کوو د دین د هرې شعبې سره وابستګي ساتو د دین په هره شعبه کې کار کوو. الله رب العزت راله توفیق راکړي د دین هره شعبه خپله وګڼو د دین د هرې شعبې خدمتګار جوړ شو دشمنې
نه جوړېږو. الله رب العزت تر الله توفیق راکړي.